سلام علیکم ملګرو. تاسو ته به معلومه وي چې نن شپې به هم زموږ وطن کې داسې بچي وي چې هغه ساړه بې خوب ته نه پرېږدي. زموږ وطن کې به نن هم داسې میندې وي او داسې پلاران به وي چې هغه په خپله هم وږي وي او د هغه بچي به هم وږي وي. ما ته پته ده چې زموږ په وطن کې به اوس هم داسې خندانونه وي چې هم د وږي د وجې نه او هم د ساړه د وجې نه هغه به د خوب غوندې د لوی نعمت نه به هغه محرومه وي. زه محسوسوم دلته هم چې د مو وطن کوم هم بچي دي، مو وطن کوم هم میندې دي او د مو وطن کوم هم خویندې دي، مو وطن کوم هم زموږ مشران بوډاګان دي چې په دغه ټیم هغه په خیمو کې دي. ما ته پته ده چې هغه به نن هم سکون کې نه وي، اوس به هم په سکون کې نه وي، اوس به هم هغه خو بیا ولې نه وي، اوس به هم ویښي. او زه دا ته قسم سره یم او زه ته به بیا قسم سره یم چې نن به هم د مو د علاقې ډېرو خلکو به، ډېرو ماشومانو به، ډېرو خویندو به په ماړې ګېډې مړې نه وي خوړلي. او زه دا ته قسم سره ویلی شوم چې نن به هم سټین کې څومره هم خندانونه دي، هغه خندانونه به اوس هم ویښي. او زه ته به بیا قسم سره یم او په کعبې ته قسم خورم چې په کور مې کې څومره هم سرکري افسران دي، د بریګیډیر نه ونیسه، د کمانډین نه ونیسه، د ډي پي او نه ونیسه، د ډي سي نه ونیسه، د کارنیل صاحب نه ونیسه. زه ته قسم کوم چې ایم پی ای نه ونیسه، د چیرمن صاحب نه ونیسه، د ایم ان ای نه ونیسه. زه ته قسم کوم چې هغه به نن ښه ښکلې مړیا خوړلي او به نن انشاءالله ښه ښایسته خوب یې کوي. کیدای شي د موبایل د وجې نه، د فیسبوک د وجې نه یا د ملګرو شه د مشغولتۍ وجې نه خوب ونه کړي. خو زه ته قسم کوم چې دغه څومره هم سرکري خلک دي یا د څومره هم سرکري دیوالونو کې دا خلک دي، زه ته قسم سره یم چې دغو خلکو به نه خوب کې پارک راغلی او نه به یې دو ټیکالي کې پارک راغلی او نه به د دو بچیو چېرته د ساړه د وجې نه، د وږي وجې نه چېرته شپه نه یې تېره کړې. زه د خپلو خلکو تاریان پاتې یم، خپلو پښتنو تاریان پاتې یم، خپلو مشرانو تاریان پاتې یم، خپلو علماو تاریان پاتې یم، خپلې علاقې ځوانانو تاریان پاتې یم. مونږ ویلې امید ساتو د اسلام آباد نه، د پنډي نه، اسلام آباد او د پنډي والا خلک د اسلام آباد د پنډي د دیوالونه به مونږ دپاره رحم راولي، مونږ دپاره به خیر راولي، مونږ سره به د تکلیف په وخت کې د مو به مرګلیتا وکړي، د بارانه په وخت کې به مونږ باران نه وساتي، د واورې په وخت کې به مونږ واورې نه وساتي، د ساړه په وخت کې به مونږ ساړه نه وساتي. مونږ ویلې داسې امید کوو. زه د خپلو خلکو ته یم مونږ یو سره داسې چې ته یوه بلا به راشي، هغې بلا نه به مونږ اسلام آباد والا خلک، د پنډي والا خلک یا د سرکري دیوالونو والا خلک یا سرکري افسران دا که په مو عوام باندې په غریب خلک باندې کوم رقم هم بلا ورسي که هغه د ملک دننه وي یا د ملک نه بهر یا د اسمانه نه وي یا د ځمکې نه وي یا د هوا نه، یا یې مو پېژندو یا یې مو نه پېژندو، یا معلوم دي یا نامعلوم دي، مو به هغې بلا نه زموږ سرکار، زموږ ادارې، زموږ ځوانان، زموږ سیاسي خلک، دغه یا د مونږ اسلام آباد یا د مونږ پنډي یا د مونږ پېښور داسې څومره سرکري خلک دی، مونږ خلک به دغه تکلیفونه وساتي. مونږ په دغه امید باندې ویلې کینو. دومره وخت دومره تجربه کافي نه دی، دومره عمر کافي نه دی چې د مونږ خپل عمر کې د خپل خلک ولیدلو. مونږ که ساړه کېږي د هغو ساړه نه دی شوی، مونږ که وږي یو مونږ بچي وږي دي، هغه نه دی وږی، د هغه بچی نه دی وږی. مونږ د پښتنو د مونږ د قبایلو که بچی جوړېدلی دی یا جوړي، سرکري سړی سرکري بچی، سیاسي سړی سیاسي بچی نه دی جوړېدلی. زما که نن خویندې میندې بوري په کیمپونو کې ژوند کوي، خو زه ته قسم سره یم چې یو سرکري افسر، یو سیاسي افسر، یو سیاسي سړی به یوه شپه هم د مو په کیمپونو کې مو خیمو کې مو سره ونه کړي. صرف دې دپاره سره دا ما عوام دی چې دا په خیمې کې دی، زه به کار خیمې کې یم، د دې بچی په خیمې کې دی، ما بچی دی په خیمې کې، کم از کم ګنټه نشي تېرولی. دا خو بل وخت و که نه چې کوم قرآن و حدیثونو نه مو ته معلومه شوې دی چې د کوم ملک عام خلک چې وږي باید بادشاه به یې وږی و، بادشاه به د شپې ګرځېدلو، بادشاه به د خلکو پوښتنه کوله، هغه ته به معلومول وي چې داسې څوک وږی نه وي، او څو ته بیا پاته و چې دا وږی دی، بیا خو هغه کېنستلو نه، بیا خو هغه ته دا ډایرکټ ورتللو څه پوه شه چې دا کور کې ژړا دی، څو ته پاته بیا خو به ډایرکټ ورتللو، بیا خو گنجایش نه و. خو سره معلومولو به سره که د یو شي مو ته پاته نه
نن څه ټولو ته پاته دی څه دوران کیم د متسیرینو کیم هر یوه خیمه جوړي هر یوه خیمه پر یاد کې هر یوې خیمې کې وږي نوسي هر یوې خیمې کې ماشومان اوسي هر یوې خیمې کې بچي نوسي میاندې نوسي دي هغه به وجود د شپې چوک نه رسي هغه به وجود بریګیډیر نه رسي هغه به وجود کارنیل نه رسي هغه به وجود ډي سي نه رسي هغه به وجود مشران نه رسي هغه به وجود علما نه رسي چې دغه خیمې کې د دغه بچي څه صورتحال دی د دغه بچي پوښتنه به آیا مونږ کېږي یا نه به کېږي د دې بچي پوښتنې ته هیڅوک نه رسي مسلمان نه دي پرېږده مسلمان دي نه انسانان نه دي دوی ته د وږي احساس نه کېږي دې ته د ساړه احساس نه کېږي د دې لاسونه چې داسې دګېږي د ساړه واجه نه که د دې د شنډو باندې اواز نه رسي د دې لاسونه توتول نه وي یو افسر لاړې مسخوتان ورغلی دی چې زه به د وینګ نه اوسم زه به د ایسي دفتر نه اوسم د مونږ ایم پی دی هغه بیلي سره زه به لږ د خپلې وچرې نه وروځم یا د مونږ کوم ډي سي دی هغه دورې ته داسې ټیم کې چې زه ښه ښکلي ګرمي یو بریګیډیر مونږ خلک دی ورغلي وای ناست وای تاسو ساړه یې مونږ ساړه دی یو نه دی راغلی ښه زه بیا ګیله نه کوم احساس به نه منو په وجود به مو ژوندي وو منو په سترګو به مو لیدل کوو منو په غوږونو به مو اورېدل کوو خو دا سترګې چې کومې دي دا ړاندې دي د غوږونه چې کوم دي دا اورېدل نه کوي دا زړه چې کوم دی دا محسوسول نه کوي که دو محسوسول کولی نن په کار وای چې د مونږ په سرکاري متسیرونو کیم کې هر یو سرکاري سړي خپل دفتر وای هر یو سرکاري بچي دا پوښتنه کړې وه سره دلته یې مو خلک دی خو بهرحال هغه رقم موکې نشته دي هیڅ وکیان نشته دي هغه به چونه ګیله وکړو خو زه ټولو کورمیواله ته یم راڅو د دار وخت کې د مشکل وخت کې یو بل ته لاسونه ورکړو مونږ مزي ته نه څو مزي د مو نه وه مزي کې که مو څه هم کړي دي دا مو نه دي کړي د مزي والا نتیجې مونږ مستقبل ته را نه وړو مستقبل کې مونږ ځان ته سترګې وغړو سره مخکې مونږ څه لیاره کړو راځئ چې هغه خبرې هغه تکلیفونه هغه یو بل لپاره نفرت هغه د یو بل لپاره جذبات هغه د یو بل لپاره چندې هغه د یو بل لپاره سپکه هغه د یو بل لپاره باده هغه د یو بل لپاره تباهي سوچ باید هغه اوس پرېږدو یو بل ته لاس ورکړو تاسو سره په څنګ کې انسانان وږي دي ماشومان وږي دي خویندې وږي دي د هغو ټیکري چې کوم دي د واورې د واجې نه ډک دي خو د هغو ټیکري هغه به وجود د ساړه به وجود سار نه لرې کوي باید وار شو خو مونږ خپلو کورمیوالو ته یو د هغو خلکو مو ډېره شکریا ادا کوو چې څو کورونو کې ځای ورکړی د هغو خلکو ډېره شکریا ادا کوو چې څو خپلو دوکانونو کې یو خاندان ته ځای ورکړی هغو خلکو ډېره شکریا ادا کوو چې هغو خلکو یو دوکان خالي کړی د کورونو کې مونږ هغو خلکو هم شکریا ادا کوو خو مونږ د خپل علاقې علماو ته جوماتونه خالي کوو مدرسې خالي کوو دا خلک ورنه وباسو متپاته د سرکاري سکول مونږ خلکو دپاره نه خالي کېږي که نه په ساده کې ټکنیکل کالج وکسه توپ یې پکې اوس یې لګېدلي توپو دپاره هغه ځای ورکولی شي مو بچیو ته نه په واجې دي هلته ای پی سکول دی هغه مو خلکو ته نه خالي کېږي ډیګریکل کالج دی نه خالي کېږي ګورنر ماډل کالج دی نه خالي کېږي واجې چې مونږ افسرانو ته مو سرکاري خلکو ته دیوال ډېر اهمیت لري او کوڼه نه دي کوڼې دو دپاره ډېر اهمیت لري سیمټ ډېر اهمیت لري بالخصوص د هغه وطن کوڼې نه دي هغه دوی ته ډېر اهمیت لري کلي علاقې وطن خلک اهمیت نه لري که د وطن بچي و خلکو اهمیت لرلی ته یقین ولره دغو کوڼو کې دغو دیوالونو کې به نن د مونږ هغه بچي ناست وای خو نه مونږ بیا ګیله نه کوو مونږ خپلو خلکو ته بیا دغو خلکو شکر ادا کوو چا چې یو خاندان ته دکان ورکړی څه دې کې واوسېږه چا حجرې کې ځایونه ورکړي خو مونږ ټولو کورمیوال ته یو اپر کوروم خلکو ته زه د لوور کوروم خلکو ته یم زه د سنټرل کوروم خلکو ته یم زه د خپل وطن مسافرو ته یم زه د وطن چې اسلام آباد کې ناست زه پردیانو ته یم تیرا والا خلکو ته یم چې اسلام آباد او پېښور کې کوم آباد خلک دی دا چې کوم روتۍ دا ډېر لږ خلک دی متسیرین کوونکي په کورمې کې که به وي زیات نه زیات 950 خندانونه وي که د 950 خندانونه مو په تحصیلو باندې تقسیم کړو چې 100 خندانونو ذمه واره د اپر واخلي 100 خندانونو
لور واخلي سل خندانو خلال دا سنټر کونو چې د کوم بقایا خلک دی دا واخلي سل پیملې رسیږي چې سل پیملې لپاره د سل تحصیل باندې چې موږ دا تقسیم کو نو د سلو نه د 200 کورونو باندې یو کور سي یو کور ته موږ خیمه نشو رسولی یو کور ته موږ برستنې نشو رسولی یو کوم ته موږ خوراک نشو رسولی یو کوم بچي ته موږ هغه ماحول نشو ورکولی د سل کورونه 200 یو کور ته دا هغه خلک دي چې د کیمو تر غلي دو کلي علاقې کې یوې وزې دپاره یوې میږې دپاره یوې غوا دپاره ژوند کولو دا خلک دهشتګر نه دي نه دا خلک او خلکو ته ځور کولی شي چې دوی سړي حسیات دا وي چې هغه خپل بچی خیمې نه نشي وبستلی او کوم خلک څه وي یا کوي یا څه سخت یا جذبتي یو کس راته کو خیمې کې چې هغه کور وي د هغه پیملې یو افسر راته کو چې د هغه ترز وای د هغه پیملې په دغه کیم کې یو د علاقې هغه نوموړی مشر راته که چې هغه د دې بچی دلته په خیمې کې یو د علاقې هغه نوموړی مفتي او عالم راته که یو ځوان راته که یو سیاسي سړی راته که چې په دغه کې خیمه لګېدلې چې دا د پلاني نوموړي پیملې دی دا غریب خلک دي نو موږ ټولو کورمیواله ته که څوک دغه سره تعاون کول غواړو یمو نمبر دی اکرام بای نمبر به سره شیر کوم په د سکرین باندې اری بای نمبر دی یا به سره شیر کوم چې څوک هم د سره بقاعده موږ د پیملې ټولو ډیټا راټوله کړې دی چې دا پیملې څنګه دی دغې پیملې کې څومره ماشومان دي دا ټوله ډیټا مو راټوله کړې که څوک څومره کم هم تعاون کول غواړو موږ هغه ډیټا درکول شو باید تاسو په خپله واروړو او که څوک هم تعاون کول غواړو موږ تاسو د مله سهاره فاونډیشن اکاونټ به هم شیر کړو تاسو په هغه باندې خپل زکات په ایډوانس کې وباسو زکات میاشته روژې ته انتظار ونه کو روژې ته به مو سره ډېر ماشومان یو وي او به نه وي که زکات نن دی حقداره چې ژوندی چې مړ شي مو په زکاتونو باندې دا بیا څه کوي روژې پر به مو ته دغه ساړه دا د موږ د خویندې میندې راته سپکوي بیا یو تنور بیا نه سپکوي خو چې هغه سپکېږي د مو صدقه یې مو خیرات یې مو زکات ور ورسېږي موږ تاسو ټولو ورونو ته یو به حیثیت انسانانو ته یو ټولو کورمیوالو ته یو ټولو پښتنو ته یو دا ډېر لږ خلک دي موږ نه که اسلام آباد او پینډي رحم نه کوي موږ نه که سرکار رحم نه کوي موږ نه که سرکاري خلک رحم نه کوي موږ نه که دهشتګر رحم نه کوي موږ نه که د معلومه بالا نامعلومه بالا موږ باندې که د وطن بالا د بل وطن بالا موږ باندې رحم نه کوي په دې موږ خو څه په خپلو خلکو باندې رحم وکړو که نه ډېره مننه